نه چې کوم دی نو میلمانه راغلي دي دلته زنانه دي او نارینه دي کیا محسوس کر رہے ہیں آپ जन्नत का नज़ारा। तो आप पर इतना इन्वायरमेंट अच्छा एक कुदरती माहौल हमें मिल रहा है और जब भी आते हैं हमें वीआईपी प्रोटोकॉल मिलता है। बड़ी जगह देखी माशाल्लाह, लेकिन यहाँ आके पता चला कि ऐसी जगह तो मैंने पहले नहीं देखा। جان صاحب د میلمانه تاسو راوستي دي دلته تاسو سوای د بهر چې کوم خوندور ماحول دی په دې ټیم کې نو دا هم یو نظر تاسو وګورئ برادر مټاکا کوم چې نجم الدین خان زه جوړ کړی دی ډېر ښایسته او دا د بهر نه چې کوم دی موږ روان یو ټوریزم سپاټ هم دی خو د هغه ذاتي ځای دی او ډېر دننه ورځو چې وګورو چې یاره دننه خو مخکې مې ځلې مونږ ښولی خو هغه بیا شپه وه تیاره وه نو دا اوس دویم چانس دی چې مونږ یې ښایو تاسو ته مین ګیټ د مټاکې کوم آبادي چې چیرمین صاحب کړې ده دا داسې دغه چاردیواري چپ کړي په هغه بره سر کې زما په خیال چې هیلیفیډ دی او د هغې نه بیا دغه روډ راکوز شوی دی او دلته د دننه اولنی پورشن دی دغه خلک اولنی پورشن دی د دې په دې کې مونږ شپه هم کړې وه دغه دوه کمرې دي یوه کمره دا ده یوه دا ده او د دې ځای کې نه چې کوم ډېر خوندور ځای دی دا ګلونه او د دې خپل یو خوند دی مټاکا چې کوم نجم الدین خان د خپلو میلمنو دپاره زموږ شانته عامو خلکو دپاره دومره دغه نه ده ځکه چې لکه هر سړی دلته نشي راختلی خو بیا هم یو ښایسته سیسټم دی دغه پورشن نه دې خوا چې بیا راشي نو دا مطلب دا دی چې یو بل ښایسته پورشن دی د دې نه دا تاسو ګورئ چې که په دې طرف باندې موږ وګورو نو دغه ښایسته نظارې د دیر لاندې دیر خو د بل طرف ته دی خو دا چې کوم روډ چکدرې ته تللی دی نو یا تیمرګرې ته نو هغه دغه د دې ځای نه ښکاري ډېر زیات په بلندۍ باندې د دې ځای نه تاسو وګورئ څومره جوور ښکاري د مټاکې نه سړي اندازه لګي چې یاره دا څومره په دنګ ځای باندې چې کوم دی نو دا جوړ شوی دی دغه سایډ ته وګورئ دغه شانتې دا راغلی دی دا تللی دی او لاندې بیا بھائی جانا دغه ځای کې بیا چړیاګر دی لاندې دلته کې ټیک شوه او د دې ځای نه که فرض که بیا مونږ وګورو دلته کې دا سویمنګ پول خو وچ دی او دلته کې سویمنګ پول خوند هم څه عجیبه به ځکه چې سړی به یخني ده اوس په دې ټیم که مونږ چې راوختو نن یکم مۍ ده خو بیا هم دلته کې السلام علیکم او دغه مخامخ د دیر ښار د دیر چې کوم بازار دی د دیر چې کوم کلي دي نو لکه دغه مخامخ په دغه سایډ باندې ښکاري دغه پکې دغه دیر سټیډیم کالج دا لاندې بیا د سیړو د نښترو او ورسره چې کوم دی نو دا دیار ځنګل دی او ډېر ښایسته ډېر زبردست دا ځای چې دی دا جوړ شوی دی دغه ځان ته بیا د دې نه که فرض کومه دغه لاندې پورشن ته ګورو نو دلته بیا دا د چړیاګر ټایپ غونته کې دی لاندې دغه پکې موجود دي یو ځل بیا د دیر د کلي د دیر چې کوم سیټي دا د دیر چې کوم ښار دی د هغې نظاره بالکل دا ورته دغه یو دا پورشن شو یو هغه شو بیا دلته یو بره پورشن دی چې هغې ته دا پړوی چې کوم دی نو دا ختلي دي په بره باندې او دلته بیا دوه قسمه آبادي چې کوم دی نو هغه موجود ده یو دا ځای دا تقریبا یو دوه درې څلور کمرې دي په دې کې او د دې مخ هم دا مزیدار او ښایسته چمن د دې ځای کې نه بیا تاسو وګورئ د دیر چې کومه سیټي ده کوم ښار دی نو هغه ډېر زیات ښایسته ښکاري د نوابي دیر پخوانی آبادي دا خو یې که نه بایجان هغه دا خلخل دغه چې دي دغه
د دیر د نواب پخوانۍ آبادي هغه دغه تاسو وګوره د دې ځای نه ډېر ښایسته ښکاري دغه دیر دی هغه د هیډ کوارټر هسپتال دی بیا چې کوم دی نو په هغه ځای کې پورې غاړه چې کوم دی نو بیا د چیرمین صاحب دلې خپل نور کورونه دي او بره دغه چې کوم دی نو دغه سر چې دی دغه د سویل ډېر ښایسته نوم ورته پارک هم دی زمانه یو شو په هر حال هیاګي ته خو خیر دغلته اخوا لار دلې ده اوس په دې ټایم کې چې کوم دی نو ډېر ښایسته موسم دی داسې مزېداره هوا لګي چې سړی چې کوم دی نو حیرانۍ ورکړي بچیانه زه نو ته دې خوا راځه که نه اول راځه دا بیا په دې طرف باندې چې کوم دی نو لار راغلی د هغه چې کله موږ دلته انټري کوله راتلو دا زه تاسو ته وښیم نو دا دلته بیا چې کوم دی نو یو بل پورشن دا دلته کې دا غټ حال کېدی شي دا به وي خو د هغه ځای نه دا لار بیا دلته داسې هم راختلې ده مونږ په هغه ځای باندې انټري وکړه او دغه شانتې راتاو شو چې څومره آبادي وه هغه هم تاسو ته وښوه بیا واپس دې پوینټ ته رالو او دغه شانتې بره بیا دلته چې کوم دی نو هیلیفیډ دی بره په هغه سر کې او دا ګلونه دا شینکې دا آبادي یو ډېر ښایسته ماحول چې کوم دی د مټا کې نو دا ستاسو د مخې دی کوم چې چیرمین صاحب زمونږه نجم الدین خان دا دلته جوړ کړی دی په بردیر کې په مټاکه کې او چې څومره د هغې وی آی پي میلمانه راځي نو هغه دلته کې چې کوم دی نو راخیږي په ګرمۍ کې او دلته خپل چکر چې کوم دی نو هغه لګوي څنګه چې مونږ د مټاکې خبره کوله چې دلته کې چې کوم دی نو میلمانه راځي دا و زمونږ د تیمرګرې بار ممبر جان دستگیر وکیل سره چې کوم دی د لاهور نه میلمانه راغلي دي تا نو دین مونږ تپوس کوو چې یاره دی مټاکې ته رالل نو کیسا لگ رہا ہے مٹاک آپ کو बेहतरीन کیا محسوس کر رہے ہیں آپ जन्नत का नज़ारा उन्होंने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया और बेहतरीन मेटल रोड ऊपर लेके आए हैं और दुश्वार गुजार रस्तों के बावजूद महसूस नहीं हुआ कि इतने बेहतरीन तरीके से आए अच्छा आप पहले आए नहीं फर्स्ट टाइम आए फर्स्ट टाइम आए जी जी तो कैसा लगा बेहतरीन। यहाँ का माहौल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल प्योरीफाई अच्छा जान से دې مېلمانه تاسو راوستي دي دلته تاسو څه وایئ د نظم الدین خان ټول اول خو زه د چیرمن صاحب شکریا ادا کوم چې چیرمن صاحب ویژن ته زموږ سلام دی هغه بهترین مخکې ما په بار کې د خبر راغلی نو ما اپریشیټ کړی دی چې نجم الدین صاحب ډېر غټ ویژن دی چې کوم ځای کې ما تللی نو بهترین ځایونه جوړ کړي دا د دې ټولو خلکو د نجم الدین صاحب جوړ کړی خو د خلکو اساسه ده دا زموږ د دیر فخر دی ته میلمه راشي ته چې ته میلمه بوتلی شي کېنولی شي زه د خدای شي دا میلمانه راغلي دي نو دوی وایي چې یاره موږ په ژوند کې همداسې ښایسته ځای نه لیدلی دا کوم ځای چې دوی جوړ کړی دی نو مطلب چې موږ په دې باندې مطلب خوشحاله شو او الله پاک دې چیرمن صاحب له عمر ورکړي خدای پاک دې صحت ورکړي نور خلکو خدای دې دغه ورکړي چې هغوی دوی په شان کاوشونه وکړي او ښایسته ښایسته ځایونه جوړ کړي صحت په والا باندې زه دا وایم اصرار وکړو چې زموږ د علاقه خو ډېره ښایسته ده خو خلکو زموږ نه مخکې چا څه کوشش نه دی کړی که چا ارباب اختیار د چا په لاس کې اختیار راغلی دی خو څه کوشش نه کړی لکه د چیرمن صاحب چې کوم کوشش کړی په کار چې بل سړي هم داسې کوشش کړی وی نو زموږ به هر ځای ښکاره شوی وی په میډیا به راغلی وی خلک به ټول راتللی او د خلکو به دلته انجوی کولی او مطلب زموږ به نور هم د مطلب چې زموږ نور هم دغسې واقعدې ویلي وو د علاقې د خلکو اور ښه ایمیج بدلے شکریہ سر آپ کہاں سے آئے मैं लाहौर से हूँ मेरा नाम फैसल है ये मेरे प्यारे भाई हैं जहान खान साहब ये हमारे दोस्त हैं तकरीबन हमारी इनकी दोस्ती को कोई 7 साल हो गए हैं ये तिमरग्राम में इनकी रहाइश है तो जब भी हम यहाँ पे आते हैं इनके पास रुकते हैं और ये दूसरा है कि दफ़ा कि मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है यहाँ की जो बिल्डिंग है और इतनी पीक के ऊपर इतना इन्वायरमेंट अच्छा एक कुदरती माहौल हमें मिल रहा है और जब भी आते हैं हमें वीआईपी प्रोटोकॉल मिलता है और एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है और कुदरती माहौल में हम इसको आगे इंजॉय करते हैं और जान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया है तो जो हमारे साथ इतना ताउन करते हैं और हमें बार बार अपनी खिदमत का मौका देते हैं ठीक है सर कितने दिन रुकने का आप हम यहाँ पे मे बी के एक आधा दिन रुके
تو انشاءاللہ آگے پھر کمراٹ جانے کا پلان ہے، تو کمراٹ پھر انشاءاللہ واپسی آئیں گے، دیکھیں گے اگر ٹائم ہوا تو یہاں پہ رکنا چاہیں گے، نہیں تو پھر لاہور واپسی ہوگی، کیونکہ لاہور میں بھی پیچھے کام شام کافی ہے۔ تو درزائے جی میرا نام حنیف ہے جی، لاہور سے بلانگ کرتا ہوں۔ بڑی جگہ دیکھی ماشاءاللہ، لیکن یہاں آ کے پتہ چلا کہ ایسی جگہ تو میں نے پہلے نہیں دیکھا۔ نہایت خوبصورت سین اور جتنا ویل مینیج آپ نے اس کو مینیج کیا ہوا ہے، صاف ستھرا رکھا ہوا ہے، دل خوش ہو گیا۔ راستہ بڑا تکلیف دہ تھا لاہور سے آتے ہوئے، لیکن ساری تھکاوٹ دور ہو گئی ہے۔ تو ماشاءاللہ جی، جنت نظیر آپ کا علاقہ ہے، تو بڑی خوشی ہوئی ہے۔ تو آپ کو بھی اس کا بہت کریڈٹ جاتا ہے، اس کو اتنا اچھا مینٹین کیا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ خواہش ہے کہ دوسرے دوستوں کے ساتھ، خاص طور پر بچوں کے ساتھ بھی موقع دیں تو آئیں گے۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو۔ د نجم الدین خان یوازې مټا کنه بلکې پېښور کې هم د خلکو ته لپاره ځای جوړ کړی دی، میلمانه جلال چې دوی سره شپه کوي. چکدره فشنګ هټ په خپل ځای باندې یو خوندور ماحول لري، یو خوندور د میلمستیا دپاره ځای چې کوم دی نه خلکو ته ورکړی دی، او دغه شانته دلته مټاکه د دې چې کوم دی نه خپل یو خوند دی، خپل رنګ دی، او دغه د هغه د میلمستیا یارانو دوستانو ته د ځای ورکولو دپاره، د هغې خدمت کولو دپاره د ټولو ځایونو کې چې کوم دی نه د هغه مهمانخانې موجود دي او خلک ترې خوندونه اخلي.